د ایچ پی وی ویکسین په باره کې ځینې افواګانې خورېږي چې هغه خپلو ماشومانو ته ونه کوي که نه په راتلونکي وخت کې به بچي نه کېږي او په سکولونو کې به وینا وکړي چې زموږ ماشومانو ته دغه ویکسین چې دی دا ونه شي. نو کم کسان چې دا قسمه خبرې کوي نو هغه د دې خبر نه چې دی پوره خبر نه دی چې ایچ پی وی ویکسین چې دی دا د څه لپاره کېږي. په دې ویډیو کې چې دی مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو راوالی دا مخکې شیر کوي چې نورو کسان ته مور ورسېږي د هغو د زړه نه دا خبره وځي ځکه کورونو ته ټلیفون کوي چې ماشوم ته دغه ویکسین چې دی دا ونه شي او زیاتر پښتانه چې دي هغه دا خبره کوي. نو کوم پښتنو چې په دې باندې ویډیوګانې جوړ کړي دي هغه هم د دې خبر نه چې دی خبر نه دي چې دا ویکسین چې دی دا دلته کې کېږي که نه کېږي. نو ایچ پی وی ویکسین چې دی دا د 15 ستمبر نه د 27 ستمبر پورې دا مهم شروع شوی دی چې دا دغه ویکسین چې دی دا په سکولونو کې کېږي. په سکولونو کې به کېږي او دا ویکسین چې دی دا د امریکې نه راغلی دی. بیل ګیټ چې دی دا رالیږلی دی. ځینې کسان به چې بیل ګیټ په موږ ولې دومره مهربانه دی. نو بیل ګیټ چې دی هغه تاسو له د پولیو دا کمې قطرې چې کېږي دا هم د هغه ځای نه راځي چې دلته کې ستاسو ماشومان ته چې دی په زور باندې کوي. د څه د وجې نه کوي چې دا د هغه له طرفه چې دی د دې روپۍ هم راځي او دغه ویکسین هم راځي. نو دلته که پاکستان ته چې دی بیا دغه روپۍ نه میلاوي چې څومره سې واقعي هغه تاسو دغه ویکسین او دا ټکي چې دی دا تاسو نه کوئ. نو د دې د وجې نه چې دی هغه ورسره پولیس هم ملګری کړی او کسان هم ملګري کړي او هر کور په کور چې دی ګرځي او ماشوم ته لازم دغه ټکې چې دی دا کوي. او بل لا دغه خلک چې دا روپۍ ګټي د انګریزان دا زموږ د دې خلکو په شانتې نه دي چې دا روپۍ جمع کوي. هغه د دې دپاره ګټي هغه دغه خیراتي تنظیمونو له ورکوي یا خپل فاونډیشن یې جوړ کړی هغې له دا روپۍ ورکوي او هغې په دې طریقه باندې چې دی هغې خرچه کوي. نو دغه شانتې بیل ګیټ چې دی هغه د دې لپاره دغه ویکسین چې دی دا پاکستان ته رالیږلی دی او هغه چې په پاکستان کې دغه ماشومانو ته وکړي چې هغه د کینسر د مرض نه چې دی هغه بچ شي. نن سبا د کینسر مرض چې دی دا ډېر زیات سیوا شوی دی او په زرانو کې سیوا شوی دی. نو کم کسان چې وایي د دې سره بیا بچي نه کېږي نو کومه بچیدانه چې دی نو په دې کې دغه مرض لګي په پښتو باندې به ځکه ځینې کسان چې دغه بیا نه پوهېږي نو په دې باندې وایي د کینسر د مرض چې دی دا لګي. نو د دې د وجې نه چې دی دغه ویکسین کېږي د 9 کالو نه واله د 14 کالو پورې ماشومې ته دا کېږي او دا جنکو ته کېږي هلکانو ته نه کوي دغه جنکو ته کوي په سکولونو کې چې دغه پورې کېږي. د دې ریټ چې دی تاسو پرایویټ اخلئ په پرایویټ هسپتالونو کې د دې تپوس کوئ نو دا د 12,000 نه واله د 20,000 روپو پورې چې دی دا یو ویکسین میلاویږي. که تاسو په خپل روپو باندې اخلئ نو دا به تاسو ته د 12,000 روپو نه واله د 20,000 روپو پورې چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. خو کم کسان چې وایي دا ویکسین چې دی دا دغه شی دی نو دا چې دی دا د 15 ستمبر نه واله د 27 ستمبر پورې شروع شوی دی او دا به د 9 کالو نه واله د 14 کالو ماشومانو ته کېږي. دغه شانتې دا مهم چې دی الن ساعت شروع دی نو دا په پنجاب سند اسلام آباد او آزاد کشمیر کې چې دی په دې کې شروع دی. دا په خیبر پښتونخوا کې چې دی په دې کې نه دی شروع. تاسو یې ته اوس هم مرستې کړئ. تاسو چې کومې ته وایئ پنجاب ته تاسو دشمنان وایي که نه کم کسان چې دا خبرې کوي نو هغو چې دی هغو په هغه ځای باندې شروع کړی دی. ستاسو په پښتونخوا کې چې دی دا نه دی شروع کړی. ستاسو په پښتونخوا چې دا هغه د دې نه پاتې کړه کوم چې د پیدې کار هغه هلته کې کېږي. تاسو دلته کې هر یو کس چې دی هغه لګیا دی وایي دا ویکسین چې دی دا دې ونه شي نو دا یو افوا چې دا خوره شوې ده چې د دې نه وروسته چې دی بچي به نه کېږي. دغه شانتې د پولیو قطرې چې دی دا اول شروع شي نو هم په هغه وخت کې وي چې دا چا وکړې نو د هغه بچي نه کېږي. دنیا شي ماشومانو دی د اوسه پورې ودونه کړي ماشومان په وړوکالي ورته کېدې او اوس ودونه کړي دي بچي مچي هر سره چې دي هغه برابر کېږي. نو داسې افواګانې چې دي دا مه خوروئ. بل لا د دې دپاره لږ سرچ چې دی دا وکئ. سرچ وکئ نو تاسو ته به د دې صحیح پته چې دا به ولګي. دا دلته په هسپتالونو کې چې دی د مخکې نه هم میلاوېدلی په شوکت خانم کې چې دی دا هم دا ویکسین چې دی دا لګي. بل لا دا ویکسین چې وشي نو لږه ډېره مسله وي. ځینې کسان ته مسله هر کله چې ویکسین وشي نو یا په هغه ځای باندې خارښي یا لږ هغه ځای پړسېدلی یا څه انسان له چې دی ته به راځي چارو ویکسین اکثر ځینې کسان ته دغه مسله چې دا جوړوي. نو د هغې نه مه یارېږئ. نور دا د حکومت د طرفه شوي دي خو الن ساعت په پنجاب په هغې کې چلېږي. خیبر پښتونخوا چې دا په دې کې نه ده شامله. نو ځینې مسافر دي کور ته بار بار ټلیفون کوي چې دا ویکسین چې دی دا په سکول کې ونه کړي ماشومانو ته. نو د دغه خبر نه چې دی تاسو مه یارېږئ. باقي بیا ستاسو کار دی چې خپلو ماشومانو ته یې کوئ که نه کوئ.